رمضان کې 25 رمضان باندې زه د حرمینو نه رالم او په 26 رمضان قاری صاحب راغی ما ته وی چې په 27 رمضان زموږ مدرسه کې ختم دی وای راځي با دلته زرالم د دې گاوند د مسلمانان چې کوم دی صاحب دا پکیو هغه کې قاری صاحب یو الک په انعام کې سیکلم ورکه مې قاری صاحب څنګه وای دا مونږ دی جمعهتونو کې د خپل طالبان تقسیم کړیو دوی د قران ختمونه چې کوم دی وکړل چې چاته جمعات نو ملو نو هغه په دې مدرسه کې ناستو د قران ختمونه به کول دانن اویشتم شپه د هغه اخیرنۍ شپه ده 270 د قران ختمونه دی په هغه میاش کې په طالبانو باندې وکړل مې دا تخبیر چې خدای نه نسکوري او دا د عذاب نه بچ دا خو د قاری صاحب دی دا خدمات دی چې 200 او یا ختمونه د دې په یو رمضان کې په دې طالبانو باندې چې کوم نه سیب کوي نو الحمدلله دا عظیم خدمات شروع کړی دي خو زما په زړه ډېر خپکیږي ځکه د دومره خدماتو باوجود اغلا تر اوسه پورې خپل اداره حاصله نکړه اوسه مغه د کرایې په ځای کې په یو تنګ ځای کې چې کوم دی نو سیب دا په سونو باندې ماشومان چې د ټولي صوبې نه اغله راځي لیکن هغه سره د هغې د رهایش انتظام نه وي هغه سره د هغې د سکونت انتظام نه وي د ګاونډ د مسلمانانو دا بچي دا په هغې کې نشي راځی کولی ابه د دیر الګ څنګه داخل کی ابه د سوات الګ څنګه داخل کی دغه کې چې یو طالب سبق وای او د قاری صاحب د ادارې دغه کارګزاري ویني نو هغې خامخا دلته کې خپل کشران د قرآن د زده کړې دپاره چې کوم دی صاحب راولي لیکن اوس هم څه نه څه تسلي وشوه قاری صاحب راته ووې د دیوال باندې د ښکته پلیکسونه یې لګولي دي ما ته یې وی چې دا زیم دغلته کې برابر که دې کې دا بنیاد را وخېجو دې کې دا پیلرې را وخېجولې او دا بره چې کوم تصویر یې لګېدلی دی وایي دغه چې کوم دی مجوزه دغه زمونږ منصوبه ده دا تعمیر به دغې ته وررسو چې موږ هغې کې طلباو ته سهولت ورکو او د ګاونډ د مسلمانانو د بچو په دغه طریقه د قرآن د زده کړې سره سره موږ د بهر علاقو نه چې کوم شوقیاني چې د هغه مسلمانانو بچو ته په دغه طریقه باندې د قرآن چې کوم دی صاحب زده کړو نو ما چې وکتل مې د لانټر وایي هېڅ انتظام چې کوم دی صاحب لا نشته غریب چې اجتماع کوي یو کال یو ځای کې کوي بل کال بل ځای کې چې کوم دی صاحب کوي خپله مې دا تهیه او اراده وکړه مې موږ له به الله تبارک وتعالی په دې اجر راکړي الدال علی الخیر کفاعله یو سړی چې بل لا د نیکۍ ښودنه وکړي او هغه هغه نیکي وکړي دومره اجر او ثواب الله دې ښودنه کوونکي له ورکوي نو الحمدلله قاري صاحب دې محنت وکړه هغې دغه بنیادونه هغه راوچت کړل دا پیلرې راوچتې کړې هغې ته د لنټر ضرورت دی د تعمیر د میټیریل تاسو ته اندازه ده چې د اسمان سره خبرې کوي او هغې کې د قاري صاحب بچي نه بلکې د علاقې د مسلمانانو د هغې بچي پکې دغه قرآن یادی دا نن چې په درزنو باندې تا ته مخامخ ناست دي دا یوازې د قاري صاحب اجر او ثواب نه دی دا یوازې د هغه د عملنامې ډکول نه دي بلکې چې چا په تیر کال کې د دغه ادارې سره کم تعاون کړی دی د دغه حافظه قرآن او د دغه ناظره خوانو د هغې دا د قرآن د زده کړې د اجر او ثواب دا به الله تبارک وتعالی د هغه خلکو په عملنامه کې لیکي چې د چا په تعاون باندې دا خلک دغه حد ته را ورسېدل د بخاري شریف حدیث دی کتاب الزکات کې را نقل کړی نبی علیہ السلام فرمایي هر سحر ما من صبح یا ما من صباح داسې یو سبا نشته الا ملکان ینزلان مگر دو فرښتې هر سبا دا الله د اسمان نه چې کوم دی را نازلی دا ځمکې ته راځي او دا دواړه فرښتې دا د الله تعالی نه یوه دعا کوي او بله خیرې کوي چې کومه دعا غواړي نو هغه وایي چې ای پروردګاره اللهم اعطي منفقا خلفا ربه چې څوک ستا په دین لګئ الله دوی لی ورکا ربه دوی لی ورکا هغه بله بیا خیرې کوي وایي اللهم اعطي ممسکا تلفا ربه چې ستا په دین نه لګئ الله د ده نیواله الله د ده نیواله نو لہذا هر سحر به درته د قیامته پورې فرښتې دغه دعاګانې کوي نو محترم عزیزانو انشاءالله تعالی چې کال لمونږ او تاسو راځو او قاري صاحب په هغه لنټر کې او په هغه بلډنګ کې دغه مسلمانان کېنولي او د هغه په هغه خپله اداره کې دا اجتماع چې کوم دی صاحب روانوي
نو د قیامت پورې مونږ او تاسو بنیو خدا اداره به د قیامت پورې رواني او چې څومره د قرآن او د حدیث خدمت دا په دغه اداره کې د قیامت پورې کیږي هغه عمره اجر او ثواب دا به الله تبارک وتعالى ستاسو په عمل نامه کې چې کوم دی